ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات على وجود الثاني وتوحيده وصفاته وافعاله، ثم الانتقال منها الى سائر السمعيات، ناسب تسجيل الكتاب بالتنبيه على وجود ما يشاهد من الايات والاعراض وتحقق العلم بها ليتوصل بذلك الى معرفه ما هو المقصود الاهم. عبارت متن مخدیخه غرض د علامه تفتازانی رحمه الله د دې عبارت څخه نقل یو اعتراض دا ورته چې کله علم الکلام کې اشرف مباحث ذات کی د صفات کی او دا رنګ بیا رسل سمعیات او مباحث اشرف کی نو پکار دا چې مصنف نصفی د خپل کتاب د ذات او د صفات او د سمعیات او مباحث شروع کړو او د خپل کتاب په سر کې د ذات صفات او سمعیات او مباحث کې وو. نو دې راغی دا و چې قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابته. نو ممکنات د وجود سره بحث شروع کړو. ممکنات د وجود سره په علمي کلام کې کوم بحث نشته. علمي کلام کې د ذات او صفات او د امور آخرت او د سمعیات او بحثونه حاصل په کار دې مصنف تاغیر شروع کړو. دې سره څه کار شي حقائق الاشياء ثابته نو دا ډېر ضروري خیر درست کړی لیکن ذات او صفات نه دا زیات ضروري نه نو په کار د معترض وی چې مصنف د ذات او صفات دارک بحث شروع کړي. راغی جواب دو ثم لما كان مبنى علم الكلام سره وګوره په علمي کلام کې ټول لا هم سیسته دی هغه استدلال له جانب د محدثاتنا او جانب د صالح او په علمي کلام کې اصل چې دی هغه اثبات ذات تبارک تعالی او اثبات ذات تبارک تعالی باندې من جمله نور دلایل اهم دلیل دی په استدلالو کې د مستویاتونو په جانب د صالح دا تمام عالم چې موجود دی دون عجیب او غریب طریقې سره دون باریک او لطیف طریقې سره دا د دلیل دی چې وحده لا شریک له نو کړ. د چونکې بنا د علمي کلام په دې باندې چې استدلال د مستویاتونو وشي په جانب د صالح او استدلال وشي د مخلوقاتونو په جانب د خالق او استدلال د محدثات وشي په جانب د حادث د پیدا کونکي محدث. نو د دې وجه چې علمي کلام بنا په دې باندې وانه مصنف د دغه مستویات او د مخلوقات خبره شروع کړه او د دوی مبارک وی چې حقائق الاشیاء ثابته، حقائق د اشیاء ثابت دي او العلم بها متحقق او علم به سره موجود دي. یو خو دې تمام مستویات د موجودات چې کوم ویل دي د دې او چې کوم حقائق ثابت دي دا نه چې د خیالات شکوک دي لکه څنګه چې څوک تایید ورکوي دا غیر کار روان او دویم دا چې د دې اشیاء څنګه چې حقیقت ثابت کړي دا غیر پس د ممکنات باندې زموږ علم هم حاصل دا دویمه خبره او دا ځوانه خبره به زمونږ شارح تفتزانی رحمه الله په خپل دلایل سره مبرهن کړي کله چې اشیاء او ممکنات او هغه حقایق ثابت شو علم به متحقق شو اوس د دې دا دلیل جوړ کا وجود د ذات تبارک تعالی باندې دا دلیل جوړ کا وجود د ذات تبارک تعالی باندې ځکه د حقایق او شی ثابته د شروع کړه. دا اعتراض جواب دی. د دې جواب کې اعتراض تاسو مو کو چې مصنف نه وکړ د ذات صفات او د سمعیات ذکر شروع کړي ولې د ممکنات خبره شروع کړه. علمي کلام کې ذات او صفات هم د هغه جواب کې ثم لما كان مبنى علم الكلام على الاستدلال بوجود المحدثات کله چې بنا د علمي کلام په دې باندې کې دلیل پیش کولی شي استدلال کولی شي د وجود د محدثاتو په چا باندې علا وجود ثاني یو د دې محدثاتو له وجود د ثاني ثابتي یو او توحید او ذغی ثاني توحید د دې محدثاتو له ثابتي کی دوا او صفات او د دې محدثاتو چې کوم دي صفات د باری تعالی ثابتي کی درې او افعال او د دې محدثاتو د وجود د چې کوم دي د الله پاک دا عجيب افعال معلومات دي. ثم الانتقال منها او اذا غرق بیا او د دې نه انسان انتقال کوي. ثم الانتقال اتى في استدلال باندې ثم لما كان مبنى الكلام على الاستدلال وذلك ثم لما كان مبنى علم الكلام بعد الاستدلال على الانتقال يا بناء الكلام الاستدلال بوجود المحدثات نفس فسمعنا انتقال کی اذا غنا رسول صحيحاتك وکله چې طریقه د کلام عمدات ده دې کې اصل استدلال وجود د محدثات له وجود د ثاني په توحید په صفات د افعال کې بیا غیر انتقال کې یا ټول سمعیات ته هغه د خبر له حشر بعد الموت
دی نناسب تصدیر الكتاب مناسب شو تصدیر دا کتاب او په کتاب کې سر کې روړو بالتنبيه على وجود ما يشاهد من الآيات والآرات التنبيه شي په وجود د هغه اشیاء باندې هغه ممکنات باندې چې دا غي مشاهده کوي زما موصوله شو او دا معنا مراد آیان او آرات شو دا من الآيات والآرات ولا بیان شو یہ تنبيه مناسب شو په وجود د هغه اشیاء باندې دا تنبيه شي چې کوم مشاهده کوي هغه آیان او آرات دي مناسب تصدیر الكتاب دا جواب د لما له هغه لما شرع ثم لما كان دا جواب ناسبه شو ناسبه په معنا د حسنه سره دی او تصدیر الكتاب دا ولا فاعل او دلته وی ثم ناسبه تصدیر الكتاب بالتنبيه الى وجود ما يشاهد من الآيات والآرات چې موږ وی په دې دا تنبيه مناسبه شو چې موږ وایو چې دا وجود د آرات او د آیات ثابت دي دا تنبيه ولې دلیل لفظ ولې دی دا معلومه ده چې دلیل په نظریات کې استعمالي او د بدیهیات د لپاره خلک دلیل نه ورکوي بدیهیات خو عیان بدیهیات ښکاره وي بلکې د بدیهیاتو لپاره تنبیه ضرورت دي چې غافل سړی منبه کړي راپاسې چې لږ راپاسه نو د بدیهیاتو لپاره تنبیه استعمالي او دلیل نه استعمالي نو تاسو معلومه ده چې وجود د دې اعیان وجود د دې اعراض دا د قبیلې د بدیهیاتو نه دا بدیهي خبره د اشیاء موجود دي استر موجود د جمعات موجود دي پکې شته زما استا وجود شته دا بدیهي اوس کې اوسړي دا نه بری دا یو بدیهي چیز نه بری د دلیل نه ورکې بلکې د تنبیه ورکې دی غافل دلیل چې ورکوري شي په چا ورکوري په نظریات باندې ورګو نظری په طرف په شامل خفي د هغه د اثبات لپاره بیا دلیل ضرورت او چې یو بدیهي مسله په شامل خفي چې د هغه د اثبات لپاره بیا تنبیه ضرورت د دلیل ضرورت نه خبر تاسو معقول کې ویل او دلته سوفیستایا په دې ګډوډ سره سوفیستایو کې درې فرقې مخکې ورش چاوی نوی دا شکوک شبهات یا خیالات دا ستا د اعتقاد تابع په ته چې دا پکې عرض دی دا عرض دی په دې را پکې نشته نو بس نشته څه چې سوی هغه وکي دا سوفیستایو فرقې یو باطل مذهب او دې غفلت کې پراتو نو دې د تنبیه وکړه چې نه عیان هم ثابت دي اعراض هم ثابت دي په دې قول سره حقایق الاشیاء ثابت دي دا مته دې څه مخکې براش څه شو ویل ذکر التنبيه استعمال ومنها ثم الانتقال منها الى سائر السنيات ناسب تصدير الكتاب بالتنبيه بمناسب شو تصدير الكتاب فاول كرول سنه ابتداء وتنبيه قوله وشامل على وجود المشاهده من الايات ووجود ده خصوص ما ليش داعي مشاهده كوني في ايام دي ورد او ده شكل ده وجود ثابت شو بالفعل وتحقق العلم بها او ده خبره ثابته شي چې دا فديو ايانو په اراده باندې علم علم ثابت دي یو د دیو وجود دی وجود نفس په دې باندې علم حاصل دي د ځوان خبرې ثابت دي تحقق اتقو په دې وجود باندې د اعلی دلام دي ناسب تصوير الكتاب بالتنبيه الى وجوده وناسب تصوير الكتاب بالتنبيه على تحقق العلم بها وجود باندې اذا غیر مناسب شو من تصوير الكتاب کو بشره په دې خبرې تحقق د علم په دې سره شته ویداوري ودا ذات کله ثابت شي د نفس با د ذات تبارک تعالی صفات تبارک تعالی توصل بذلك تفرد بدی سره ذات ذریعہ جوړ کې بدی سره روان اورته چاته الى معرفه ما بيدنګلو د هغه څه هو المقصود الاهم والعظم چې هغه په علم کلام کې مقصود اهم او اعظم د غزات تبارک تعالی د صفاتو تبارک تعالی نو دا وجه ده چې مصنف د ممکنات او شروع کړو دوی چې حقایق الاشیاء ثابته دي ايش هو العلم بها متحقق قال أهل الحق وهو الحكم المطابق للواقع يطلق على الأقوال والعقائد والأديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل وأما الصدق فقد شاع في الأقوال خاصة ويقابله الكذب دا دين متن شروطه أو دروي قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة مثلا ذاتي شداء أهل حق المراد صوفي لو بشر دا قال أهل الحق قال قول شو أهل الحق ولا فاعل شو أو مقولة من ذي بارفيك ومقولة ذي حقائق الأشياء ثابتة الذين نوالة الأخيري كتاب هوي حقائق الأشياء ثابتة الذين نوالة الأخيري كتاب هوية لو بياد قال أهل الحق أهل السنة والجماعة قال أهل الحق وبيسوك مرادي أهل السنة والجماعة ذكر حقائق الأشياء ثابتة ولا
تر هغه اخر کتاب پورې دی کې اهل سنت والجماعه چې کوم د معتزله او د حشویه او مجسمه او د شیعهګانو ټول خلاف یې فرقه ده، فرقې ناجیه اشاعره او ماتریدیه ورته ویلي چې اهل سنت والجماعه دغه ټول به مراد د اقال اهل الحق نه، چې مقوله د قول د حقایق الاشیاء نه ورته د اخري کتاب پورې صحیح ده یو. او کچره مقوله د قال اهل الحق لپاره صرف داشي چې قال اهل الحق حقائق الاشياء ثابته والعلم بها متحقق بس خلافا للسوفسطائيه، نو حقائق الاشياء ثابته والعلم بها متحقق دی په مقوله شو یا ورته شو. نو اهل حق دا وایي چې حقائق الاشياء ثابت دي، علم په دې سره متحقق د سوفسطائيه نه مریا سوفسطائيه نو چې والعلم بها متحقق دی په مقوله شي. نو د اهل حق مراد ما سوا د سوفسطائيون تمام فرقې شي، ما سوا د سوفسطائيون مسجیا ځکه چې معتزله حشویه مجسمه ټول مو سره په دې کې شریک دي، هغوی دا مني چې حقایق د اشیاء ثابت دي، علم په دې متحقق دی. او د دې ټولو فرقو چې هغه ناجیه او غیر ناجیه یو طرف ته دي ټولې، او د دې په مقابله کې یو فرقه ناحقه ده سوفسطائیه، هغوی حقایق د اشیاء او د ثابت علم په دې سره متحقق نه دی. نو که چېرې دا مقوله د قول والعلم بها متحقق پوه شي، په دې پورې مقوله د قول مکمله شوه، نو بیا د قال اهل الحق نه چې کوم دی مراد څوک دي؟ معتزله هم دي، اهل سنت والجماعه هم دي، او دغه شان نور فرقې باطل هم دي. ځکه ټول په دې باندې متفق دي چې حقایق د اشیاء سریه ثابت دی، ولې باندې متحقق دی. په دغه ګمراه فرقو کې ټول دې طرف ته دي، یو فرقه ګمراهه چې د سوفسطائیه هغه دا نه مني. نو بیا به د اهل حق نه مراد څه شي؟ ټول فرقې چې کوم خلاف د سوفسطائیه صحیح ده. دا دویم قول. دریم قول دا دی چې دا د قول مقوله دقه والعلم بها متحقق پورې واخلي، اخو مقوله وداري اخو ده، او بیا د اهل حق نه اهل سنت والجماعه کوم دي مراد دي. ودلته څوک اشکال کوي چې جناب معتزله هم دا وایي چې حقایق د اشیاء ثابت دي، حشویه مجسمه مبدا چې حقایق د اشیاء ثابت دي، په دې متحقق دي. بیا د اهل حق نه مراد په دې چې د اهل سنت طرف واغسته. دا غي اشکال جواب ده چې اصل کې اهل سنت والجماعه هم دا اهل حق دي، او دا نور اگر چې په دې مسله کې زموږ سره دی، لیکن هغه د لفظ حق قابل نه دي چې دا لفظ ورول دا هغه کل معذور کوو، هغه کل څه معذور کوو، ځکه دا هغه اعتبار به سره ورته دا دریم تدبیر شو. ها اول تدبیر ما درس بيش وګره دا قول مقوله اخيره پر واقع نه صرف اهل سنت، دویم دا چې دا قول مقوله صرف والعلم بها متحقق پر واقع له د دې کې مسو په تایید او طرف کې تمام فرقه او بل طرف کې ټول باندې حق کې راشي. او دریم دا چې د قول مقوله والعلم بها متحقق پر واقع او د قال اهل الحق صرف اهل السنه واخله. ته چې معتزله داول المعتزله د حق د دوه خپل شي ورته کوي حق دي نه، په دې مسله کې حق نور په شر مسلو کې بنا حق دي، داغي کلمادون دي. ځکه د دریم قول په مناسبت سره د اهل حق نه مراد څوک شو؟ صرف اهل السنه والجماعه. دا دریم تدبیر. قال اهل الحق وهو المطابق للواقع. غرض تقديري دي نه یو خدای چې دی د حق او د صدق په منځ کې کوم دی فرق تاسو ته واضح دا حق او د صدق په منځ کې څه فرق د توازن، او دیم غرض دا چې دا فرق په یو طریقې سره نه په څو طریقو سره واضح کی، په دوه طریقو سره د توازن. یو فرق تاسو د حق او د صدق په منځ کې په اعتبار د استعمال سره واضح کی، او دیم فرق د حق او د صدق په منځ کې په اعتبار د مفهوم سره واضح، اعتبار د مفهوم سره. او دریم دا چې کله د حق او دریم غرض چې کله د حق او د صدق په منځ کې فرق راغی، د دریم غرض دا دی چې فرق به تاسو ته واضح کي د دې او د وجه نه په منځ د کذب او د باطل، په منځ کې د کذب او د باطل درې غرض شي. یو غرض خدا دی چې د حق او صدق په منځ کې فرق واضح. دویم دا چې دا دویم غرض دا چې دوه فرق به تاسو ته واضح کي، یو په طریقې د استعمال سره بل طریقې د مفهوم سره. او دریم دا چې د دې او د فصل بیا د دې مخالفین چې د هغه فرق ممتاز ته واضح کي، بلکې دې سره به تمام د هغې فرق په خپله واضح شي چې هغه څه شی دی؟ یو کذب دی، بل څه دی؟ باطل دی. تاسو څه قال اهل الحق وهو الحكم المطابق للواقع. قال اهل الحق اهل حق وهو دا هو ضمیر مرجع چې صرف حق دی، اهل مفرد صرف حق دی. اهل حق وهو اذا حق توي وهو الحكم المطابق للواقع. حكم نسبة امر الى امر اخر ایجابا و سلبا. دا د حکم تعریف دی کنه، په منځ د نورو تعریفونو کې توضیح دولي کې وراشي شوګو تعریفونه دي د حکم، په
ودلته کوم تعریف ملحوظ دی نسبة امر الى امر اخر ایجابا وسلبا دا حکم تعریف کوي وهو الحكم المطابق للواقع حق دې چې دا حکم مطابق شي د واقع سره يطلق على الاقوال والعقائد والاديان والمذاهب باعتبار اشتمالها على ذلك ويقابله الباطل واما الصدق فقد شاء في الاقوال خاصه ويقابله الكذب دا په اعتبار د استعمال سره فرق بیاني په منځ د حق کې په منځ د صدق کې وایي چې د حق په دایره کې عموم دی د حق په دایره کې څه دی عموم دی ګوره دا حق چې دی په اقوالو باندې موردي د حق اطلاق په عقایدو کېږي په ادیانو کې په مذاهبو کېږي مثلا دا ویل چې هذا قول حق دا د حق لپاره صفت جوړ دا ویل شي عقاید باندې هذا اعتقاد حق یا هذه عقیده حق یا هذا اعتقاد حق د دې اطلاق په عقیده مو شو دریم هذا دین حق بدین لپاره صفت جوړ شي بدین باندې حق اطلاق وسلورم هذا مذهب حق ومذهب باندې اطلاق شو ځکه چې دا دین دا مذهب دا قول و دا عقیده مشتمل په حقانیت باندې دا حق صفت جوړوي دا حق څه جوړوي شي صفت جوړوي شي او د دې حق په مقابله کې باطل لازم دې حق په مقابله کې سره دی باطل لازم د معلومه شو چې کوم عموم په حق کې هغه عموم دی په باطل کې نه هذا ویل شي هذا قول باطل هذه عقیده باطله هذا دين باطل وهذا مذهب باطل ذلك عموم راشي دي په مسکه وتزادي واما صدق هر شيء صدق دی د دې استعمال سره په اقوالو کې چې دا ویل شي چې هذا قول صادق هذا قول صادق او دا نشي ویلي چې هذه عقيده صادقه صادقه دي سره نشي لګوري ها وهذا دين صادق دا نشي ویلي وهذا مذهب صادق يعني دا په اعتبار د عرف سره چې کوم استعمالات دي الفاظو کې هغه تحقیقي او صحیح نظری کوي او دا وایي چې زویم چې هذا دين صادق هذا مذهب ویل شي په اعتبار د ترکیب سره دا صحیح راځي او دا دې کې چې کوم ځای نحوی او صرفي غلطي دی لیکن عرف کې دا څه شي عرف خلاف دی عرف کې استعمال د لفظ حق د ټول سره کیږي او په عرف کې استعمال د لفظ صدق سره د قول سره کیږي دا فرق په منځ د حق او د صدق کې په اعتبار سره استعمال سره سوي واما الصدق فقد شاء في الاقوال خاصه او هر څه صدق دې دا صرف په اقوال کې شاعر په العرف ويقابله الكذب او بل طرف ته دې مقابله کې کذب راځي ناغه دې طرفات هذا قول كاذب او دين كاذب نشويل وقد يفرق دينا بل فرق بيانيه باعتبار د مفهوم سره وقد يفرق او دا وقد يفرق قد مضارع باندې داخل کړي تاسو معلومه چې قد په مضارع باندې داخل شي تقلیل فائدہ ورکیه د اشاره کې دې طرف ته چې کله دا به مفهوم کوم بیانو فرق بیانو په اعتبار د مفهوم سره په منځ د حق کې او په منځ د صدق کې دا ضروري ده چې هر وخت کله کله یوم په معنا به استعمالي لیکن چې تدقیق تلاش او فرق پکې کېږي جواب پکې دا فرق وقت سره دا فائدہ سره ضروري نه چې صدق او د حق په منځ کې دا فرق په هر وخت کې او کله کله یې څوک تدقیق ته ځي جواب پکې دا فرق دي وقد يفرق بينهما بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع وفي الصدق من جانب الحكم يقول بار په دغه سهل کې زید ولالي یا دا لاړو عارف محمود دې بار په دغه کې ولر عارف ولال او ځدل ته دې چې کوم دا اوس دې مخکې ان هو چې دا اوس د حکایت کولو نه حال اځه عارف قائم سهم عارف قائم دا عارف قائم چې دا حکایت شو مخکې ان هو د دې حکایت لپاره دې چې بار ولال پر رسول الله واقع اوس حق ته وي څه څه کوي دا هغه طرف د نسبت رواقع دې طرف ته دې راشي هغه بار د راشي او د واقع مناسبت او مطابقت را ملحوظ کی په جانب د حکم سره زمانه خلینو وته دې ته حق ویل شي دې څه ویل شي حق او د دې حکم د جانب نه چواله په جانب د خارج سره واقع سره چې دې بار اولاد دې طرف نه نسبت بوزیا پېښه په تصور کې نسبت دې طرف نه هغه طرف دې بیا څه ویل شي څه د ویل شي دې بیا څه ویل شي د هغه د واقع نه واقع حکم طرف ته نه کېنه هله حکایت طرف ته راشه دې د څه ویل شي حق او د حکایت نه کېنه طرف ته راشه بیا دې څه ویل شي څه ده او قد يفرق سره تاسو چې دا فرق ضروري چې وروي توسعا دا حق او صدق په يوم الفجر باندې استعمالي صحیح وقد يفرق بينهما بأنه كان لك فرق كون شيء في مسكت بأن المطابقة تعتبر في الحق من جانب الواقع شيء مطابقة جديد دا معتبرون شيء في حق من جانب الواقع لجانب الواقع
نفس الامر مخکینه د راشه حکایت ځاني او په صدق او په صدق بلا فرق مطابقته ومعتبرون شيء من جانب الحكم جانب الحكم ولا شك مخکینه هو فمعنى صدق الحكم بمعنى صدق الحكم حكم ساده شوی مطلب بسی مطابقه الحكم للواقع مطابقت د حکم او د حکایت د چا سره د مخکینه سره د واقع ومعنى حقیقه الحكم ومعنى حقيقته الحكم ومعنى حقيقة الحكم معنى حقيقة الحكم سا مطابقة الواقع إياه أي مطابقة الواقع للحكاية ومطابقة الواقع للحكم إذا واقع كان هنا مطابقة الوارد نفس الأمر وذي حكاية طرف تراشية وذي تبعث وليشيا دي تبعث كم حق وليش إذا فرق شذا حق أو ذا صدق ومسك بين بعض مفهوم سا يكفي له